د لکی براډکاسټینګ ګرانو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. زه شاه خالد شاجیم او دا وخت د قبایلی ضلع باجوړ په تحصیل سلارزو په ماندلو کې موجود یم. دلته کې د یو داسې پل افتتاح کیږي په خپله خرچه جوړ کړی دی د قوم خلکو چې هغې لپاره مختلف چاندې کړي دي. نن افتتاح را باقاعده بنن د ټریفک دپاره کولاویږي. نو راځئ په دې هکله به د دې پل د تعمیر د کمیټۍ د یو څو کسانو سره او د دې سیمې د څو کسانو سره خبرې کوو. یوه ورځ په دې ځای کې پیلډر سیلاب ویوړه، سیلاب او د مرګ په جال کې موږ ځان واچاوه، هلته ګیر شو. سیلاب زموږ نه ګرد چاپېره زموږ نه د ماندل قوم ولاړ و، خو د هغو زموږ صحیح څه نه لاس را رسېده نه څه خپه را رسېدله. ډېرې ایمینیګان ناغلي، امپینیګان ناغلي دي. په دې ځای کې بیا کیمرې ولګولې، موږ ته بیا هسې په سترګو کې خاورې را واچلې. به ویل یاره ماندل قومه تاسو ته نن پل کېږي، سبا درته کېږي، په میاشت بعد درته کېږي، 2 میاشتې بعد درته کېږي. د هغه د اوسه پورې هېڅ اقتدام ونه شو. زه انشاءالله دا امید کوم چې دغه شان ترقیاتي کارونه څنګه د قوم ماندل وکړو، نو زما دا یقین دی انشاءالله د الله تعالی باندې لویه بروسه لرم چې داسې به نور قومونه هم اپنې مدد خپل کارونه کوي. او د دې پل د وجې نه کله به چې خوړ ووتو نو زیاتره باران به دلته شوی هم نو بره به باران شوی هم نو موږ ته ډېر تکلیف و، خوړ به راوتی و. ډېر پیپر هم زموږ نه ایګزامونه هم خراب شوي د دې د وجې نه، او زیاتره تکلیف به موږ ته ډېر و، مریضانو تکلیف به ډېر و. اکثر ژوند موږ په هاسټل کې تېر کړی دی، په هاسټل کې به د دې پل د وجې نه چې دا پل اوس وشو الحمدلله ډېر خلک هم خوشحاله دي. یوه ورځ راغلو شپې 10 بجې وې بالکل، او کسان را سره وو چې راورسېدو نو خوړ راوتلی، بېرته واپس کېدلی هم نه شو. چې راشو هغه ټایم کې تازه تازه خوړ راوتلی، اوس ګاډی مې پرې واچوه، خو زه نقصان خو دومره نه و، خو بیا هم داسې و چې ګاډي ته اوبه راننوتې وې دننه. او اوس انشاءالله اوس به د دې سره به خلک ښه ګاډي ماخلي، راځي به مو جدا جدا ځای نه خلک راځي. ډېر زیات داسې پور د ډېره ښایسته علاقه ده، خو د خوړ د وجې نه د اوبو د وجې نه څوک نشي راتلی. دا کم حاضرین چې زموږ سره ولاړ دي دا د دې خدمت دپاره موږ مقرر کړي وو، دا د هغې د کمیټۍ مشران دي. دوی په خپله تعاون باندې او زموږ د مسافر چې څومره ورونه د هغې په تعاون باندې الله جل جلاله زموږ دا پل سرته ورسوه.